د رسول الله مبارک خاص ملګری حضرت عثمان رضی الله عنه الله مسلمان حضرت عثمان د ترور د مور خورې ده د هغې سعدا نوم دی سعدا هغه سعدا کاهنه وه د کهانت دا شی ورته یاد و جادوګر یو قسم دی سحر یو قسم دی او شاعره وه زبردسته نو یې زه یو ځل د سعدا کره لاړم د ترور کره د پلار دی د مور دی مور ته نو چې لاړم یو څو شعرونه یې وویل دا شعرونو دا مطلب و چې دین حق توحید والا دین دی او دا بوتان څه نشي کولی او نوی پیغمبر راغلی دی وایي چې دا شعرونه یې ووی نو ما ورته وایي چې ترورې ته ته څه وی دا تا څه وی چې نوی دین دی او نوی سړی دی او دا پلار نیکه دین خراب دی او دا ته څه وی شعرونه دې راته وی وی هغې راته وی چې عثمان یا عثمان یا عثمان لك الجمال ولك الشان یا عثمان یا عثمان یا عثمان لك الجمال ولك الشان اے عثمانه اے عثمانه اے عثمانه تا له خو ډېر لوی ډول دی تا له خو الله ډېر لوی زینت او ډول درکړی دی او ستا یو شان به تا له به خدای یو شان درکوي هذا نبي معه البرهان أرسله بحقه الديان وجاءه التنزيل والفرقان فاتبعه لا تغيا بك الأوصان دا یو پیغمبر راغلی دی یا عثمانه دا یو پیغمبر راغلی دی معه البرهان دلیل وسره دی دلیل څه شی دی قرآن دی دلیل معجزه ده دلیل داغه ښکلي صفتونه دي ارسله بحقه الدیان او دیان ذات په حق را لېږلی دی اوس شعرونه وایي وجاءه التنزيل والفرقان دا خدای حکمونه ولا راځي او قرآن چې فرق د حق او د باطل کې ام ولا را روان دی دا د فتبعه عثمانه د تابع شه او تا دی لا تغیا بک الاوثان بوتان د ګمراهان نه کی یا لا تغیاک الاوثان بوتان د تا ګمراه نه کی و چې دا مې واورېدل نو ما ورته چې ترور څه وی تا تاسو وی وی چې عثمانه زه پوهېږم تا ته پته نشته محمد د آخر زمانې پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم او رښتونی پیغمبر دی ما ته علم دی ما ته پته د رښتونی پیغمبر دی او تا د عزت خاوند دی په خپل قوم کې د لوړ قد قامت خاوند دی په خپل قوم کې پام کوه بل خوا لاړ نشي ورشه ملګری شه ملګرتیا وکړه ترورې څه وی ما ته پته ده که ما خبره منې که نه رښتونی دی که نه دروغجن نه دی او ما ته چې کومې د پخوانو کتابونو نه او د خپل علم نه کومې نښې ښکاره شوي دي نو دا رښتونه دی حضرت عثمان وی لاړم حضرت ابوبکر سره د خاص دوستانه وه هغه له ورغلم دروازه مې ورته وویله ابوبکر زما ترور داس شعرونه ما ته وی وی ما ته عثمان که بل چا باندې خبره پټی په دا دې ولې پټی شي تا ته پته نشته چې دا محمد رښتونی دی صلی الله علیه وسلم تا ته پته نشته اوسه پورې چې ته دروغ نه دی ویلی تا ته پته نشته چې هغه څه لالچ ته چا نه نشته تا ته پته نشته چې بوتانو موږ له اوسه پورې څه راکړل په خپل لاس کاڼې جوړو هغې ته سجدې کوو د خدای مخلوق ته سجدې کوو مخلوق ته ولې وکړو خالق ته ولې ونه کړو او څه بادشاه خو موږ نه غواړو چې موږ وایو چې د بادشاه تمه د لالچې دی پیسه خو موږ نه غواړو چې د پیسې تمه د لالچې دی او ستا ترور هوښیاره ده پوهه کړئ اوس باقي په تا له پکار دی چې تا پوه کړي وایي موږ په دې خبرو کې لګیو چې دی کې رسول الله مبارک او حضرت علي راووتل موږ یې ولیدو وایي چې ویلیدو حضرت علي صاحب ورغی او رسول الله مبارک ته په غوږ کې څه پټې خبرې وکړې هر څه چې ورته وایي خو چې هغه ورته په غوږ کې پټې خبرې وکړې نو رسول الله مبارک ماله نیغ راغی ماله لاس راکړه ما ته عثمان تا نه تا تمه لرم چې تم یو الله ومنې او دا شرک پرېږدې او تا نه دا تمه لرم ته ډېر زیات هوښیار یې چې د خپل هوښیارتوب نه کار واخلې دا بوتان به څه دله درکړي د خدای شریک ګورې هغه الله چې زمونږ خالق او زمونږ مالک دی هغه رب ولې ونه منو عثمان زما ملګری شه وی چې دا خبرې رسول الله مبارک وکړئ وی قسم دی چې حضور پاک لګیا و وی ما چې دی کله چپ شي چې زه مسلمان شم
دا خبرې به کله بندېږي چې زه مسلمان شم. وی زړه یې راله بار راویسته. وی دی کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خبره ختمه کړه. مې الله رسول نورې خبرې پرېږدوه خو په کومه طریقه دې ملګری شم. بس دا دوه طریقې دي، نور څه نشته. الله به یو مني، ما به د خدای پیغمبر ومني. ما وی ډېره ښه ده شاه کلمې شهادت ووی او مسلمان شو. چې مسلمان شوم لاړم ترور له سعودا له. مې ترورې ستا خبره مې ومنله او د هغه ملګری شوم. وی ما ته وی چې خوریا بچې چې په دنیا کې د کوم هوښیار کار کړی دی هغه دې امدام کړی دی او یو درې خبرې نورې واوره. بیا وی هدى الله عثمان الصفي بقوله، هدى الله عثمان الصفي بقوله فأرشده والله يهدي إلى الحق فتابع بالرأي السديد محمدا وكان ابن أروى لا يصد عن الحق وأنكحه المبعوث إحدى بناته فكان كبدر مازج الشمس في الأرض فدا لك يا ابن الهاشميين مهجتي فأنت أمين الله أرسلت بالحق. بیا دا سوی دا سعودا وی الله عثمان ته هدایت ورکو. هغه عثمان چې پاک دامنو په خپل قول سره په خپل خبره یا د پیغمبر په خبره الله هدایت ورکو. او واقعي عثمان پاک دامنو. حضرت عثمان وی ما په جاهلیت کې هم چېرته ګناه نه ده کړې، دا د پلیته ګناه چې ورته وایي. او الله تعالی حق طرف ته ولا هدایت ورکو، مخې ولا ورکړه. نو په خپله هوښیار سوچ او فکر د محمد صلی الله علیه وسلم ملګری شو. او د اروا د مور نوم یې اروا دی. د اروا زوی چې دی د حق نه منې نه شو، د حق ملګری شو. او بیا ولا المبعوث رسول الله مبارک وانکحه المبعوث احدى بناته لورې ولا ورکړه. دا یوه هغه وخت کې بله یې ولا بیا ورکړه. فکان کبدر مازج الشمس فی الارض. داسې شوه لکه د څوارلسمې سپومې نور چې دواړه یو ځای شي ځمکه روښانه کړي. الله اکبر. او دا سعودا بیا سوی فدن لکه یا ابن الهاشمیین مهجتی، ای د هاشمیینو بچی روح مې درنه قربان، زما روح درنه قربان. فانت امین الله ارسلت بالحق، ته د خدای امینې او په حق دنیا ته لیږلی شوی. حضرت عثمان خدای مسلمان کړ. او بیا ابو لهب په دوه زامنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه لونه کویدن وی. دا اوس قصه درته رستو کوم. هغه دواړه یې پرېښودې نبي علیه السلام ته، زړه دی وله دک ورکو. نو یو لورې حضرت عثمان ته په نکاح کړه. بیا وروستو چې حضرت عثمان هغه لور د رسول الله مبارک وفات شوه، نو بله لور یې ورته په نکاح کړه. د یوې نوم رقیه او د بل نوم ام کلثوم. او بیا چې هغه دویمه هم وفات شوه، نو رسول الله مبارک بیا وفرمایل وی که درېیمه مې وې دا به مې عثمان له ورکړې وه. خدای دې څومره لوی شخصیت جوړ کړ. خلیفه ثالث او د حیا نمونه. اشدهم فی امر الله عمر واصدقهم حیاء. رسول الله مبارک فرمای اصدق پټولو کې رښتونی ابو بکر دی. اشدهم فی امر الله عمر، د خدای په دین کې سخت عمر فاروق دی. او اصدقهم حیاء عمر، رښتونی حیادار او عثمان حضرت عثمان دی.